یو سوداګر و تاجر و هغه به تجارت کوه نو داسې تاجر و چې هغه به بانډو ته ته کلو ته نو په کلو کې به یې غلا غېشته او سامانونه به یې غېشتل نو ښار ته به یې راوړل نو پخوا خو داسې سوزکي پلینکوټ چې نه وې که نه نو کلو کې چې سامان به یې غېشته نو دی به غریب درې میاشتې دیره په کلو کې به یې سامانونه راغونډ کړل نو چې راغونډ به یې کړل غېشتل به په کوڅو کې به ګرځېده یو ځای کې به یې ځان له دیره چولې وه سامان راوړه نو چې را جمع به یې که نو بیا به یې په قچرو باندې بار که نو ښار ته به یې وړه ښار کې خپله اوسېده ښځه په ښار کې وه نو هلته به یې خرڅاو نو چې خرڅ به یې که نو بیا به بانډو ته لاړ هلته به بیا څیزونه اخېستل راوړل به 3 میاشتې 2.5 میاشتې 3.5 4 میاشتې به بانډو کې تېرولې باقي به ښار کې تېرولې ښار کې ښځه بچي دي لږ یې سوچ راغی چې دې بانډه کې زه 3.5 میاشتې تېرومه او دې بانډو نه سودا را جمع کومه او یوازې پروت یم نو دا له دویمه ښځه ولې ونه کړم هغه ښځه خو راوستې نه شم دلته ځکه دا باقي ورځې خو میلته او داسې هم نشو کولی چې ښځه ځان سره ګرځومه زه به یو ښځه به دلته وکړم پخلی خو به راله کوي که نه جامې خو به راله وینځي که نه ځان یو ښځه کوم دلته چاته وایي چې دغسې مال یو ښځه وګورې خلکو وپېژنده چې دا خو تاجر دی پیسې خو سره شته یو جینۍ والا برابر کړه خو دی دا سړی دا تاجر د پې دا شرط ولګو چې ګورې زه راته یو خبره کوم زما بله ښځه م شته او دا به دلته یي هغه ښځه مې هلته یي او په دې دا جینۍ پوه کې چې زه به ګورې 3 میاشتې خوب شه دلته یم دې سره بیا به دم خپلې بلې ښځې له هسې نه چې دا خپه چې 3 میاشتې دې تېرې کړو بیا رانه لاړ هغې ښځې وې ډېره ښه ده یاره خاوند به مې وشو مالدار خاوند مې دی خرچه خو به راته پرېږدي بلکل خرچه به درته پرېږدم بله ښځه یې وکړه چې ښځه یې وکړله ښځه ورسره ښه خوشحاله دی ورسره خوشحاله او د هغې ښځې نه بیا د خپل کلي ته ښار ته ته هغې ته یې دغه باقي ورځو خرچه هم پرېښودله دی مطمئن دی ښځه هم خوشحاله ده چې لاړ هلته کې هغه زړې ښځې له دا ښځې په بین پیږي د خدای شان دی چې دویمه ښځه دې پې وکړه که نه په دې بین لګي بین ما دې یو سړي وی ښځه مې کړې وه ډېره پټه مې کړې وه هېڅ چاته مې ال نو ویلې او واده مې بل ځای وکړه او وي داسې هم نه چې زه به د کور نه وي زه به همیشه د کور نه بار ومه ښځه بلکل پوه نه شوه او چې سیند کور ته رالم او په کور را دننه شومه بیا ښځې را داسې ښکته پورته کتل ما ته چې ولې ښکته پورته څه چل دی راکې وی چې لکه چې بله ښځه دې کړي جینه ته څه علم غیب دی دله څه زبرګی څه وی زبرګه نه خو بین را باندې د بلې بنې ولګېد دا ګورې حقیقت ته تپوس وکړئ دې مشرانو پته لګي جي حالاتو نه پته لګي او دا خو یو ښځه خو بله ښځه پې وکړه نو بس دا کلاشنکوپ تبر دی ولا سر له راوبره نه زغمي بله ښځه نه زغمي بلکل حالانکې په شریعت کې جیز دی خو ګورې هغه چا دپاره چې انصاف کولی شي چې راغې دې ښځې ته خو پته دوی پې ولګېده پوه شوه خو ښځې پوه شوه په حالاتو باندې خو ښځې پې ځان غلی چې زه خو زما خاوند ته یو دویمه ښځه حق ته چې ویې کړه بس زما په قسمت کې به لیکلې ونه ښځه نیک هم ده ولې خاوند سره جګړې وکړم ولې خاوند ورټم ولې د پلار کره مالا وله لاړه شمه دې غریب چې هلته 3 میاشتې پروت دي نو چې پردي خلک وله ډوډۍ راوړي نو ښه نه ده چې خپله دویمه ښځه په ډوډۍ وله راوړي چې پردي خلک وله جامې وینځي نو ښه نه ده چې دویمه ښځه په وله جامې وینځي او چې 3 میاشتې پروت دی نو د خامخا ضروریات دي نو زه خو سره نشم دی نو ښه نه ده چې ښځه وکړي ضروریات پوره کړي چې د له خدای او رسول اجازت ورکړی دی زما څه کار دی چې زه پې خفه کېږم دا کورنۍ کې ښځه ځان یې ډډې کړو بلکل خاموش خاوند په دې پوه نه کړه چې تا بله ښځه کړې ده که نه ده کړې لیکن مالدار خو سړی ښځې هم مالداره ده هغې ته هم مال پرېښود یو بوډۍ ښځې ته یې وې داسې وکړه ته لاړ شه هغې علاقې ته او لږ معلومات ماله واله چې دا خبره یقیني ده او که نه ده دا بوډایګانې ښځې نه دي دا پوره جاسوسانې دي ګوره دا راته حقیقت ویم دا بوډۍ دا جورابه مخکې نیولې دا پوره جاسوسانې لیکن نیکان هم شته خو ګوره جاسوسان هم پکې دوی به لګي صاحبه
معمولي خبرې به د انګور زوی ته وایي زوی چې وله ماسخوتن ورسي که نه مورې څنګه مه راځه ماله هغې سره سمله هغې کوټې ته ځه په مونږ څه کې یا مردارې نو دا دې وله څه کوله چې اوس پې خپې نو دا دې وله څه کوله ته اوس دا ښځې شوې ته اوس په مونږ څه کې او یا خدایه نو پرېږدمه نه ته چې ودې ما ته ګورېږي اخوارې سم نه وې دی دې غریب ستړی ستومان راغلي او زه ورته دا فریاد وکړي او رانجه خو هم پنځه شپې ته منع چې په سترګو کې دا بوډایګانې رانجې هم په سترګو روبېږي نو دې غریب پوتک د ګوتې کې نو ښځه وي اب سړیه څه چل در باندې وشو نه دا د ما مور ته راټې ولې او دا د ما مور ته مې ګورېږي ولې او دا مور ته مې دا ولې کوې ای ما څه ویلي دي دا ډپ په ډبې واغې دا یو عادت دی پکې مصیبت دی ښه مزېداره به خوشحاله او په واده کې به چورلکونه وایي ښه چورلکونه به څادر او لوپټې هم غورځولي او په لارو کې به تاویږي کور ته هم صبر نه کوي چې کور ته دننه شم نو تاویږم به نه په لارو کې تاویږي ډولکي ډب خو چې اوري توبه وباسه یو سړی و هغه به ګډېده زامنو ورته وی بابا خدای ته وګوره بس یې که بوډا شوې بس یې که خلک راته خاندي را پورې شرمېږو بس یې که اوس ته سپین ګیرې شوې وی ښځه توبه جومات ته راغې تسبیح راواخېستل ذکرونه یې شروع کړل پکې ورځې ووړې زامن هم خوشحاله و په لاره چې ته واده ډول ډنګېده ورشته یې وایي او ورته مخې ته چورلکونه شروع کړل وی دې ته به چا پلار ځان ټینګ کړي وی خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډۍ ته وی لاړه شه او معلومات راله واله بوډۍ لاړه چې معلومات یې واخېستل واپس راله وي خبره ټیک ده بین دې سمو بین دې سمو څنګه چل دی بله ښځه یې کړې ده ښه په یقین سره معلومه شوه هلته یې کور هم جوړ کړی دی او هغې سره اوسېږي بس دې په ځان په غټه تیږه کېښوده خاوند به څه موده دلته او څه به هلته اتفاق ته ګوره چې یو دل د بانډو نه راغی او سامان یې راوړه خاوند ته هارټ اټیک وشو مړ شو پرې چې مړ شو بلا دولت تې پاته شو چې پاتې شو نو ډېر غټ غټ بوجې د مال او د دولت دې ښځې ته هغه خپل چې کومه حصه د میراث په هغې کې ورسېدله باقي نور وارثانو واخېسته دا خو ډېر لوی مال و ښځې چې شپې کوټې ته دننه شوه بجلی خو وې نه بله په ونه ډیوه خو ونه او ډیوه یې مړه کړله ښځې چغې کړې نوکران نه لري څه چل شوی دی قبر مې را یاد شو قبر جون مې را یاد شو تیاره مې را یاده شوه بوډۍ ته وي بوډۍ داسې کار وکړه دا چې کوم ما ته مال پاتې شو دا زما نه دی کې نیم د هغه بلې ښځې دی اله شابه دا مال فورا نیم ته بوجو کې واچوه او سار له په قچرو بار کا او د هغې بلې ښځې هغې خوارې ته خو پته نه لګي که نه مال خو ټول ماله راغی اخو نه ده خبر اخو د کلي نه هم نه ده خبر اخو د مال نه هم نه ده خبر شابه دا ګوټ نیم فورا هغې له یوسه قبر کې بسته کوم دلته خو به یې شو اشرت کوم رڼاګانې به جوړې کوم خو به قبر تیاره کې بسته کوم بوډۍ هغه بوجې د اشرفو ډکې کړې د مال او روانه شوه هغې ښځې چې لاړه او وردننه شوه هغې ښځې ته یې وې ته د پلانکي تجارت تاجر ښه دی وی او وی هغه خاوند یې مړ شوی دی غریب هم په جلا شوه او وی دا مال مې د لره وی دا ستا مال دی وی دا څه مال وی هغه بلې ښځې وی چې په میراث کې کوم حق ما ته ورسېد دا د ښځې چې کوم حق دی دا که یوی او مې علي او که دوی نو حق به په دوه تقسیمېږي لکه اتم رسد دی که ښځې یوه نو دا د دې شو که دوه دي نو اتم به په دواړو تقسیمېږي شپاړسمه یو شپاړسمه ده به نو هغه وایي چې دا خو زما بله ملګرې شته دی او دا ټول مال خو زه ځان له قبر نه خرابوم تیارې ته ځان نه تیاروم دا ولی یوسه هغې ورته وایي دا واپس هغه ملګرې له مې یوسه نه مې دې پکار وی ولې واپس کړې دا خو بلا زرګونه اشرفې دي وی دا زما نه کېږي دا د هغې کېږي وی ولې تې ښځه نه ستا نه کېږي وی نه چې کوم وخت کې هغه د دې سفر نه واپس ته نو یو دوه ورځې مخکې ما له طلاق را کړی دی دا مال زما نه کېږي دا هغې کېږي وګوره که نه هغې په زړه کې د قبر یره راله او د خدای د ذات یره راله هغه پیسې ورته واپس په حلاله طریقه راغلې
زما وروڼو موږ به دا پیسه ګټو دولت ګټو دا منډې ترړې حلال حرام دا بس قبر کې به موږ څه کوو په قبر ژوند کې به څه کوو هلته نه لاس خوځولی شي نه خپه خوځولی شي نه ایر کنډیشن شته نه به بولی شته چې څوک یې درته ووایي نه اوبه شته راته چې څوک دله ګیلاس کې اوبه درکړي بس یو د الله اسرار بې د الله د اسرې نه بل څه شته دی نه د قبر په ژوند یو د خدای د ذات اسره ده نو د خدای د ذات اسره به کله شي چې الله دې خوشحاله کړي او که الله دې خوشحاله کړي نی نو ان ربک لبالمرصاد غټه ناکه لګېدلې ده مضبوطه ناکه هغه داسې ناکه ده چې دلته به دې ناکه بندو والا سره دوکه داکه وکړې په تیر کې به تېرېږي هلته په تیر کې نه شي وتی بلکل نه شي وتی اوس بعضې خلک دي هغوی د قبر عذاب هم نه مني لیکن پدې به انشاءالله که مقرره آینده جمعه کې درته بیانوم وحاق بآل فرعون سوء العذاب الله وی په فرعونیانو خطرناک عذاب شروع شو چې کله غرق شو النار یعرضون علیها غدوا وعشیا اور باندې پیش کیږي په اور ورځي سهار و ماښام اور ورته بلیږي ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا خو د قبر عذاب دی او قیامت پر د دې نه سخت عذاب وروڼو دا زموږ ستاسو د ټولو ایمان دی چې مرګ به خامخا راځي او د مرګ نه هېڅوک نه خلاصېږي هېڅوک دې نه خلاصېږي خامخا به مرګ راځي د زلزلو دوران کې ما د یو سړي ټیلیفون وکړ داسې هیبت اغېښتې و چې زلزلې دي د اواز یې هم داسې د زلزلو وی چې زلزلې دي ما بلکل د خدای پاک د طرف نه غضبونه دي او قهرونه دي او د الله نه به سوال کوو چې خدای راته معافي وکړي ما یو جمعه پې بیا بیان هم وکړ وی نو چې زلزلې دي که نه ورورې مې نو وي به زه بندولی شم چې ته اوس ما ته وې زه خو نه شم بندولی وی دا به څه چل کېږي مې مرو به کړم وی ښه مرو به نو مې ولې تا مری راوړي دي د ژوند خو مرو به کړم داسې غریب یارېده پیدا نو واقعي د مرګ نه سړی یارېږي د مرګ یره خامخا د انسان په زړه کې راځي خو مرګ یقیني دی هېڅوک ترې نه خلاصېږي شاعر وایي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا وی که دنیا کې همیشه سکونت او ژوند د بل چا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دنیا کې همیشه دپاره موجود و هغوی ته به د مرګ سکه نه راتله نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار د دې دنیا نه د آخرت په سفر لا نو بل به څوک چې هغه به په دنیا کې همیشه جمدی پاتې شي مرګ خامخا هېڅ شک پکې نشته او کم ټیم چې الله د انسان دپاره مقرر کړی دی چې هغه ټیم راشي نو نه یو سکند مخکې والی شته او نه یو سکند وروسته والی شته مرګ داسې حقیقت دی چې دې نه هېڅوک انکار نشي کولی د خدای په ذات کې د خلکو شک شته څوک یې مني څوک یې نه مني پیغمبرانو کې بعضې خلک شک کوي څوک مني څوک نه مني قرآن کې ډېر خلک شک کوي څوک مني څوک نه مني د قبر عذاب څوک مني څوک نه مني لیکن مرګ نه هېڅوک انکار نشي کولی هر سړی یې مني کافر یې مني او مسلمان یې مني امریکنی یې مني او پاکستانی یې مني روسي یې مني او جاپاني یې مني هېڅوک د مرګ نه انکار نشي کولی صرف یو خبره ده زمونږ ورباندې ایمان دی او د هغې خلک ورباندې ایمان نشته نو که ته وایې چې مني یې نو ایمان پکې څه شی دی بیا چې ویې منه خو د ایمان شو نه 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 ایمان دی په یم هغې وایي تب یې مړ که ټوخي مړ که هارټ اټیک مړ که ګولی وو په ګولی مړ شو اکسیډنټ مړ که مونږ وایو داسې نه ده مونږ وایو دا ګولی اکسیډنټ ته به هارټ اټیک دی بانه ده الله مړ که هغې وایي که دې ګولی نه وه چلېدلې دی به بچ شوی وی کافر وایي که د دې ګاډي نه بچ شوی وی نو دی به نه وی مړ یاره که د هارټ اټیک نه وی راغلی علاج یې کړی وی اپریشن یې کړی وی دی به بچ شوی وی مونږ وایو دا کار به خامخا کېده او دا مرګ به لازمن راته دا ټیم مقرر
دین دې نشو بچ کېدی. او الله پاک قرآن شریف کې فرمایي لکل امت اجل، امت یو تم وی، دو تم وی، ډېرو تم وی، د هر چا دپاره یو خاصه نیټه ده. اذا جاء اجلهم، چې کله د دې خلکو هغه نیټه راشي، لا یستأخرون ساعة، یو سکند رستوالی نشته، ولا یستقدمون، نه به یو سکند رستو شي او نه به یو سکند مخکې شي. مرګ لازم دی. مرګ پسې څه دي؟ اوهو، لوی چقلې را روانې دي، لوی غنې را روانې دي، لوی خطرناک سفر را روان دی چې لومبی پوړی د مرګ نه پس د قبر ده. او حضور پاک فرمایي چې قبر، القبر اما روضة من ریاض الجنه، یا خو د جنت د باغچو باغچه ده، و اما حفرة من حفر النیران، او یا د دوزخ د کندو یو کنده ده. الله دې موږ له د جنت باغچه جوړه کړي. ما دې دوستان د قبر عذاب نه مني. هغه قسمه بد عقیدو والا خلک رونو شته، دې پیسو دا خلک لیوني کړي دي. پرون مالته چا ټلیفون وکړه، ویجي دلته یو کس دی او قرآن شریف یې غورځولی دی، دی به څه چل کوي؟ نو ما وی په غلطۍ ته غورځېدلی دی او که نه په قص باندې، او سړی مسلمان دی که کافر و. ما چې نه مسلمان دی او ښځې سره جګړه شوه، نو ښځې والا قرآن شریف راواغېست چې د دې لحاظ وکړه، خو بس ما مه وهه. وی دا قرآن شریف د ښځې د لاس ته واغېست او ځمکې ته یې راوباره، په قص باندې یې غورځولی دی. اوس د دې سړي توبه به څنګه چل کېږي؟ دی مسلمان دی که دی کافر دی، او که کافر یې څه چل به کېږي؟ ما وی توبې سره به یې وروستو ګورو. او ما وی تاسو ګڼئ که رنګي؟ وی نه شکر دی ګڼئ، ځوانان دکې شته؟ ما وی یو مې ښه د کټ د بازوګانو په شان کوته کې وګورئ، او ناول یې ښه ووهئ. وی نیکوی ما خو ښې وډبوئ. وی جي مونږ خو د مسلې تپوس کوو. مې د مسلې نه مخکې درته زه مسله ښیم که دا مست د په دماغو کې نشه پرته ده. دا موټرګي والا خو نه دی، وی جي مالدار دی، مې د ده په دماغو کې د مالدارۍ نشه پرته ده. دې ډبول غواړي، ښې ووهئ، ښه مضبوط مې ګورئ. عدالت سزا نه ورکوي، خدای به سزا ورکوي، خو مونږ ته خو پته نه لګي که او ممکن ده خدای پې رحم هم وکړي وروستو، خو مې شروع پې وکړي او ښې وډبوئ. وی د هغې نه پس به سي، هغې نه پس د ښه مضبوطه توبه وباسي، او دې جاړي خدای ته صدقه دې هم ورکړي. او ما وی کافر دی، ایمان دې هم دوباره تازه کړي. او ښځه هم تېتلې ده، که د ښځې خوښه یې ورسره نکاح کوي نو نکاح هم تازه که، او که ښځه ورسره نکاح کول نه غواړي نو دې پې زور هم نشي کولی. څومره خلک مست شروع، مست ځای کې نه دی مسته، په لږه خبر څوک خدای پورې ټوکي، څوک پیغمبر پورې ټوکي، څوک دین پورې ټوکي، څوک علماو ته کنځل، څوک مدرسو ته کنځل. دا ولې؟ دا د پیسې نشه د خلکو په دې ذهن کې پرته ده. څوک د قبر عذاب نه مني. د دې کراچۍ کې یو ډله، تاسو وطن که نه قبر چې دلته څه نښې شته او که نشته، خو زه خو هر ځای بیان لرم. نو بعضې خلک د وي د قبر عذاب نشته. یو ځای کې ما ته چاوي دلته یو سړی دی د قبر عذاب نه مني، او ما ته څوک دلیل پیش کړي چې ثابت دی، نو زه به ومنم. معزز سامعین، د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او بهترین اواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلف بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. ما وی زه ورته دلیل پیش کوم رایه والا، وی خو نشته دوبۍ ته تللی. مې ښه چې کله راشي نو دلیل درته ښیمه. یو قبر به وکنوې په مقبره کې، او دی به پکې دننه ښخ کې، او تبی به ورپسې ولګوې، او ښه مزېدار قبر به یې جوړ کړې، په وجنه به یې نه جمدی پکې ښخ کې، او ورته وایه چې دلیل دا دی چې دې قبر کې دې ښخو، یو میاشت پس به دې راوباسو. مونږ ته به ووایه چې شته که نشته، که نو به ستا ملګري به شو، او که و لاندې ډبولې وې نو بیا به زمونږ ملګري کېږي. په مې انشاءالله چې میاشت پس به یې ګورې که نه، نو دومره نخرې به یې پې کړي چې د اندام پته به یې هم نه لګي، او سا به هم تېوتي. دې خلکو سره به دقه لوبه کې. دا په دلیل څه پوهېږي؟ هغه سړی چې کوم یې مشر یا صاحب ډاکټر دی، هلکه خدای ته وګوره، نو ډاکټرانو کې نیکان هم شته، صالحان هم شته، د څاروغی کې دیندار هم شته، او صالحان هم شته او بېدین هم شته. نو ما ته چا وایي صاحبو ډاکټر دی، مې ورته وایه چې خره کټه کوه خره، او څاروي خصیان کوه،
اوس دین سره څه کار دی چې په دین کې ګوتې وی هلکه دین کې مولا په دین پوهېږي عوام دوستان په دین نه پوهېږي بس قسمتي دا د زما رونو چې بعضې سړی وي 2 کتابه د اردو ګوري بس افلاطون ته جوړ شي بیا ورسره مونږ خبرې هم نه شو کولی دوی افلاطون د زمانې هغه هم بیا په دین کې نخرې کوي او په دین کې لوبې ټوخې کوي دا قبر عذاب شته څوک وایي چې شته الله وایي چې شته څوک وایي چې شته حضور پاک وایي چې شته چې الله وایي شته او رسول وایي شته نو ته پکې څه عقلونه چلی رب العالمین یو ځای نه بار بار وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون څنګه دی علیها غدوا وعشیا فرعونیان چې څنګه شو نو عذاب پې شروع شو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سار او ماښام اور کې سوځېږي ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر ورځ به خدای بل عذاب ته درنکړي چې دوزخ دی نو ګوره ویوم القیامت نه د قیامت عذاب او دې نه د قبر عذاب وی دا مولیان وی مولیان نه وی مولیان جبه د مولا ده خو خبره د رسول الله ده ټول وایي صلی الله نبی علیہ السلام فرمائی القبر دا قبر یا خود جنت دا باغچو باغچه ده یا د دوزخ د کندو نه یو کنده ده او حضور پاک فرمائی وی چې سړی قبر ته کېښودلی شي او دې بدعملی نو په د اویا اجدهاګانې مقرر شي کم از کم اویا اجدهاګانې او هغه څونه خطرناکې وي لو ان تنینا منها که یو اجدها نفخه فی الارض په دې ځمکه کې پوکي وو نو ځمکه کې به شین بوټی زرغون نه شي دا زه نه وایم دا نبي علیه السلام فرمای او یو فرشته پې مقرر شي چې په غوږونو کاڼه ده او په سترګو ړنده او هغه وایي په غوږونو باندې کاڼه ده چې اواز نه اوري چې رحم یې پرې نه شي او په سترګو باندې ړنده فرشته ده چې غوزار کوي هلکه وي دا د لون غرګې دی خدای دې د بشیر د غزار نه ساته د بشیر د غزار نه یو سړي چاله سوک ورکه نو هغه ورته وایي هغه لون ورته وایي ما جي مړه دې کړمه اړون خو نظر نه لګېده جي مړه دې کړم هغه ورته ویې لکه تا ته څه پته ولګېده چې زه جیمه ته خو په سترګو ړوند دی وایي دا سوک دی دا جانو هلکه ګوره زه مجیمه جان خو پکېږي ما زه مجیمه نو دا سوت د بشیر جان نو خدای د بشیر جان د غزار نه ساته دا د مخامخ ناست دی خدای ګو مونږ ته یېرېږو چې دې کله غوسه شي داسې ډېره پي مونږ ته اخوا لاړ شو نو چې کومه فرشته په سړي مقرر ده په قیامت کې په غوږونو کاڼه په سترګو ولې چې رحم یې رانه شي اواز نه ورې ویني نه چې رحم یې رانه شي یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په څټکو یې وایي په هغې وهلی کېږي ویسیح صیحة او دا سړی چغې وباسي او څنګه یسمعه الا الثقلین هر شی ده کل شی هر څوک یې اوري بې د انسان او د پیري نه او که انسان او پیري دا اواز واورېد لصاعقه بېهوشه به پرېوځي دوی څه وایي موږ خو قبر وکنه نه پکې مار شته او نه پکې لړم شته موږ خو قبر وکنه نه پکې سټک شته قبر مو کنه نه پکې چغې شته موږ خو مړی دغسې پروت دی چغې پې نه اورو د مارونو تاسو په دې پویوم ګورئ د هغې عالم بعضې څیزونه الله زمونږ د انس د مخلوق نه پټ کړي دي دا قبر عذاب ولې پټ کړی دی که دا چغې تاسو مونږ اورېدلې بیا خو به زمونږ اسلام د زور د مخ یو بیا به څوک داسې چې به مسلمانېده نه دا دونه چغې چې سړی واوري په مقبره تېرېږي او چغې اوري نو بیا خو به دی وایي چې وروره ګورې بس په قلار کښېنه ګورې مولا وایي که نه خو زه مسلمان یم ایمان نه راوړم خو دغه میل دی بیا به ایمان د زور د مخې و خدای په زور په چې ایمان نه راوړي یوه دویم دا چې دنیا کې به چا ژوند نه تېر کړي ولې د چا مور چې مقبره کې خښه کړې وه هغه بدعمله وه یا پلار یې بدعمل و او هغه ته عذاب میلاوېده او د چغې اورېدې رښتیا ووایي دوی به ډوډۍ خوړلې وه ښځه به ورته ډوډۍ کېښوده ویې لرې که ډوډۍ نه خورمه ښه سړي وخوره وږې وی نه د بابا چغې مې واورېدې ورشه دنیا اوري قسم دی که دنیا کې چا ژوند تېر کړی وی بیا
دا خو الله پټ کړي دي هغه څیزونه او زه درته مثال در کوم چې تاسو پرې پیش شئ. مثال در کوم، دوه کسه په یو کټ کې ودي مثلا، یا ماشوم د مور په غېږ کې ودي، دا ماشوم جاړي که نه جاړي؟ یو جاړي ویریږي، یو یریږم دی په جړا شي. او کله د ماشوم خاندي، دا ولې خاندي، دا ولې جاړي؟ دا دی خوب ویني. یا دوه کسان په یو کټ کې ودي، یو کس خوب ویني او په خوب کې مکه کې روان دی، په مکه کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په اسلام آباد کې ګرځي، پېښور کې ګرځي، زمینداري پکې خپله کوي، دکانداري پکې خپله کوي، هغه خوب ویني. دا بل کس بل شان خوب ویني، یو شان خوب ویني، بل شان خوب ویني. یو پکې ویریږي که څه خیال یې راپاسي نو په تندي خولې بیږي، یاره جده یاره خوب مې ولیده. ولې څنګه خوب دې ولید؟ زمری راپاسي و جده تې مخ کې و مه خدای تې بچ کړو. بل وایي صاحب مار باندې مار راپسې و او بس رب العالمین تې بچ کړم چې راپاسې خولې تې بیږي. نو دا یو کس دونه غټ خوبونه ولیده، زمري ورپسې منډې ووالی، زمري خو موږ ونه لیده. زمري تاسو وینئ؟ نه. بل راسره په کټ کې خوا کې نږدې پروت دی، تی نه دی خبر. هغه په مکه کې ګرځي، مدینه کې ګرځي، او کلندر پکې چغې وي پېښور نه باروبار، په هغه خوب کې چغې وایي. هغه خپلې سورلی شمېرې او کرۍ غونډوي، او دا خوا کې جو سر بل کم پروت دی، هغه دېس نه دی خبر. دقه د قبر د عذاب مسله ده. دی په دې قبر کې دننه پروت دی، د ده بدن او روح دواړو ته عذاب میلاویږي، بدن او روح دواړو ته خوشحالي میلاویږي که نیک دی، مونږ پې خدای نه خبروي. عقل لذي وی دا خو د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، نو چې د ویښته نه نري وي او د تورې نه تیرې په دې به چا پلار لاړ شي. بوډۍ جاړل، د شپې پاڅېد او چغې یې والې، نو سیی ورته وی ادې ولې جاړې؟ خوبه دې وویستم. وی بچې هغه ملا صاحب تقریر کوه مې رایاد شو جاړه راځي. وایي چې دا یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، نو جاړم په دې چې زما خو کونډی خوږېږي، په دې غټه لار نه شم تی په هغې به څنګه ځمه. نو انور صاحب ورته غوسه شو، څه چغې دې جوړې کړې، موږ دې خوبه وویستو چې پې نه شې تللی، دې غاړه کښېنه خوارې د مور کور دې څه مزه کړه. ما وی خامخا به پې ورځې. قرآن کې الله څه وایي؟ ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. هر سړی به پې ورځي دوزخ د پاس سړی دا پوري، دا د الله تعالی فیصله. هغې وی نه، د ویښته نه نري تورې نه تیره څنګه به پې ځي چې د الله طاقت د سره تللی شي، او که د الله طاقت نه نشي. زموږ علاقه کې یو جټ غوندې ملا دی، علم یې نه دی کړی خو ښه سړی دی. نو هغې یو ځل د پولیس ویرات تقریر کړ، همدغه چې د ویښته نه نرۍ او تورې نه تیره، او دا د حدیثو مفهوم دی. ګوره یو مقتدي والا چای وکړه، چای وڅښلی والا چرګ، دا پنډور چرګ نه سپینه، دا څه شی دی لکه په ارامۍ چرګ، دا د ما د بلا نه بدي شي، دې بان نه وایي. نور نقصانات هم پاکستان نور پرېږده، خو بانک نه وایي. نو دا وله سور کړی په ډېره دم نه، خو یقین نه دی که سړی پې پورې وځي. نو خدای ته وګوره دم راته وښایه، ولې اخو ډېره د الې ګلې ورځ ده، نو هلته به دې کوم ځای مونمه، دلته راته هغه دم وښایه، څنګه ښکلې چرګ مې در باندې وخوړ او ښه مزېدار دود پتي مې هم در باندې وڅښی، دم راته وښایه. هغه استاد یې ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه، دا کله کله کوه نو موټروی بیا کوم درته ما ویل کوم موټروی پکې څه ته وایي؟ رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان الله پورې باسي کل برق برېښنا په شان به پورې وځي. څه په شان به پورې ځي؟ موټروی باندې خو بیا هم ټیم لګي، پېښور ته چې ښایي اسلام آباد ته رسېږي ګنټه یوه نیمه خو بیا هم لګي. او برېښنا د اسمان هغه سر کې پړق کي دلته په یو سیکنډ کې راورسېږي، برېښنا په شان. او څوک کا جاوید الخیل تیز اسونو په شان دی، او څوک کا رکاب د اس په شان دی، جاوید الخیل اسونو په شان تیز، او څوک د اوښانو د سفر، څوک به پیاده روانې. او چې د الله طاقت ورسره نه لاندې به پرېوځي، او چې پرېوت کم خوا به ځي جهنم ته دوزخ ته، الله دې وساتي. نو دا ثابت څیزونه دي. قبر عذاب شته، خو بد عمله له نیک عمله له نشته. الله دې موږ نیک عمله کړي. قبر نه پاڅېدل دا شته، دا ثابت دي، خو نیک عمله به ښکلي شکل سره پاسي، او بد عمله سړی
الله دې مساتي سپېمو کې به زنځیر ورته واچوي او خپله مخې به راکاږي چغې به وایي چغې او سپېمو کې زنځیر به واچي خپله مخې به راکاږي څوک به په الله وړې رواني او خپې به یې بري او سر به یې لاندې حضور پاک نه تپوس شو د الله رسوله په سا او په مخ به خلک څنګه دي وی هغه ذات چې خپو کې د ګرځېدو طاقت اچولی دی هغه په مخ او سر کې هم د ګرځېدو طاقت اچولی شي اچولی شي که نه شي اچولی او په چا څوک به په خپل عمل سوري او په چا به عمل سوري دی به ترې لاندې وي زمارو دا د مرګ نه پس حالات دي رښتیا وایه چقړې دي که نه دي وی چقړې څه پته لګي په خدای مې د قسم یریږو جي او یریږو کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت حضرت عثمان رضی الله عنه غوندې شخصیت په خدای قسم جړل پې دا قبر چې موږ پې هر وخت تېرېږو را تېرېږو حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته راغی نو په جړا به شو دونه به وجړل چې سترګو نه به اوښکې وبهېدې چې ږیره به لمده شو الله اکبر اوس کوم سړی دی حضرت عثمان د حضور پاک هغه صحابي یو ځل په احد د غر د پاسه نبي علیه السلام ولاړو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله عنهم زلزله علی د غر اجرقید حضور پاک خپه مبارکه واغېسته او دې غر له داسې راوبلور وی اوس کو نو احد غلی شه انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیقون یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی و شهیدان دو در باندې جمدي شهیدان ولاړ دي حضرت عمر او حضرت عثمان دی اجازت هم ولا ورکه او د جنت خوشخبري هم ولا ورکه ما ول اجازت هم ورکه او د جنت خوشخبري مې هم ورکه لږ ساعت پس ور وټکېد ما وی علی رشتک فقلار اطمینان ادرېږه استأذن لك اجازت طلب غواړم ورلم یا رسول الله هذا عمر دی استأذن اجازت غواړي اذن له اجازت هم ولا ورکه وبشره بالجنة او د جنت زیری م ولا ورکه ورلم اجازت مې ورکه او د جنت زیری مې ورکه لږ ساعت پس بیا دروازه وټکېده بیا ورلم د الله رسوله څوک یې یا عثمان یم ودرېږه اطمینان سره اجازت ته غواړم ورلم حضور پاک ته الرسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي الله اکبر اجازت غواړي اجازت هم ورکه د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه پیشنګویي شوې اجازت مې م ورکه د جنت زیری م ورکه او د شهادت مې م ورکه په یو مقام کې حضور پاک دقسې ناست دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغې هم هقسې ډله والې وه ابوبکر صدیق کېناست لږ ساعت پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی حضور پاک هقسې ډله والې وه سلام یې واچو او کېناست لږ ساعت پس حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی حضور پاک مبارک زر داسې کېنه احتراما او د الله د خپې مبارکې څرګندې وې په دې زر څادر خور پې پټې کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لږ جذباتي و تیز طبیعت و وی الله رسوله ابوبکر راغی او اوس توجه دې ولې ورنه کړه زه رالم مونږ لرې پسې توجه رانه او چې عثمان راغی نو دومره توجه دې ورکړه چې زر کېناستی ډډم ختمه کړه او لاندې خپو باندې م څادر خور کړه نه ولې حضور پاک فرمایل ای عمره د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي اشدهم حیاء عثمانو په دې ټولو خلکو کې زیات حیادار حضرت عثمان رضی الله عنه دی حضور پاک ولې یو لور ورکړه چې هغه وفات شوه بله لور یې ور په نکاح کړه چې هغه وفات شوه وی که چرته زما دریمه لور وی ابه مې عثمان ته په نکاح کړی او د تبوک په غزا کې چې ده د پیغمبر علیه السلام مخې ته کوم مال وغورځو او د حضور پاک د
لخکر کم انتظامات دوکرل نبی علیہ السلام ورته اعلان وکړ وی نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي دته به نقصان نه رسېږي دومره مبشر بالجنت او دومره د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي لیکن چې قبر ته به کېناست نو دونه به یې وجړل چې سترګو نه به یې اوښکې لاړې او ږیره به لمده شوه چا ورته وی عثمان وی د دوزخ او د جنت ذکر کېږي نو نه او د چینجو کوټه ده او د تیارې کوټه ده څو چیزونه شو ځان له کوټه ده ملګري نشته د چینجو نه ډکه او دریم نمبر چینجو کې ماران غلمانان هم راغلل د تیارې کوټه ده نو چې څوک ځي نو ځان سره د ملګري بولي ګنې یوازې به پروت دی او چې څوک ځي نو ځان سره د چینجو لړمانانو او د خامرانو دارو یوسي د عمل په شکل کې او د ایمان رڼا د یوسي چې تیاره پې ختمه شي نو رښتیا ووایه خطرناک سفر مخې ته را روان دی که نه دی را روان دې له مونږ څه تیاري وکړه اسم ټوله زندګي مونږ د دنیا تېره کړه بس هر سړی په دې سوچ کې دی چې پیسه وګټم ډوډۍ وګټم دولت وګټم موټر وګټم قسم په خدای حضور پاک فرمایي وی ای زما امتیانو وی زه په تاسو په دې نه یریږم چې دا دین به مو بدل شي په دې نه یریږم په دې یریږم ان تبسط علیکم الدنیا چې دنیا به در باندې راخوره شي فتنافسوا فیها نو یو بل سره به په دنیا کې سیالي وکړي یو به وایي چې موټر د ده شته د ما نشته چې پیدا کړم که په ارامو دی که په حلالو دی د هغه موټر لږ ښه ماډل دی چې زما د هغه نه هم ښه ماډل شي د هغه پنځمه دی بنګله ده زما لس شي د هغه لس ته چې زما کنال شي د هغه کنال ده چې زما دو شي د هغه دو کنال ده چې زما جرب بنګله شي د هغه سل جربه ځمکه چې زما دوه سوه جربه شي د هغه کارخانه ده چې زما دوه شي هر سړی په دې سوچ کې پروت دی داسې ده که نه ده دا سوچ چا هم ونه کو چې د ځنکدن سره به څه کوم او د قبر سره به څه کوم او د آخرت د سخت زندګۍ سره به څه دا سوچ په صحابه کرامو کې و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی مخکې به درته ووایي چې د جنت زیري ورته ورپېښ شوي یو ځل حضور پاک په جومات کې را روان دی ښي طرف ته ورته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی په دې یو لاس ابوبکر ونیوه او په دې بل لاس عمر ونیوه د ترمذي حدیث دی او څه وایي صحابو ته مخ کړئ وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به د قبرونو موږ دقسې پاسو هماغسې وشوه پیژندګوري ده حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما ورته یو ځای دفن څومره لوی شخصیت یاره څونه ده حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام رازدارو ډېرې پټې خبرې د حضور پاک د سره پرتې دي پټ رازونه ورسره عمر فاروق رضی الله عنه ته حذیفه دلته راشه کېناسته وی حذیفه تا سره خو د نبي علیه السلام ډېرې پټې خبرې پرتې دي وی او امیر المؤمنین شته بلکل داسې پټې خبرې چې چا ته هم نه دي معلومې وی حذیفه منافقین یې درته ښولي دي وی او بلکل که زه درته نن اخلم نمونه نو هغې شتې چې پلانکې د پلانکې زوی منافق پلانکې د پلانکې زوی منافق پلانکې څومره چې منافقین دي هغې راته ټول ښولي دي فهرست یې زما په ډاله کې پروت دی دې ته یېره وه عمر غوندې شخصیت یېرېدل به دا خلک او لمن خاف مقام ربه جنتان د چا زړه کې چې د الله یره پرته ده بس دا جنت واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى یره راله بیا فورا سړی خواهشات رستو کوي جنت یې دی ګرځي دا یره زمونږ په زړه کې نشته بی حضور پاک فرمایي وی ما ته چې کوم څیزونه لکې پراته دي لو اعلمو
لو چې تاسو چې ما ته کوم څیز معلوم دی هغه څیزونه تاسو ته معلوم شو تاسو ته خبر شوی نو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا بیا به مو خندا کمې جړا به مو زیات دی نن زمونږ خندا ډېره زیاته ده جړا بلکل نشته یاره بلکل نشته بس دنیا را وګټم او دنیا را وګټم په دا دنیا کې موږ نه د جومات حصه وکړه نه مو پکې د مدرسې حصه وکړه نه مو د مسکیني حصه وکړه نه مو د فقیري حصه وکړه هېڅ نه موږ غاویره یو قسم دی بلوز ما د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاریخ کتو امیر المؤمنین دی چې کله بادشاه دی خلیفه د مسلمانانو نو یو فهرست یې ځان سره جوړ کړی فهرست کې نومونه لیکلي د غریبانانو مسکینانو فقیرانو او هغې ته یې مخامخ لیکلي وو چې دې فقیر له دونه شی به ورکوم دله دومره اوس هم دا که ستاسو خیال یې زمونږ پرې حکومت والا د دې غریبانانو فقیرانو د بیت المال کې نومونه وغیره پرل دي دا نور چې څه ورکوي یا نه ورکوي خو اوي عمر فاروق رضی الله عنه وایي په دې فهرست کې مې د یو کونډې ښځې نوم ولیده چې فلانکې کونډه ده دا نوم مې ولیده ورسره شاته څه لیکل نو چې دا فلانکې کونډې له د بیت المال نه څه شی مقرر دی او که نه دی مقرر لکه مې راله چې دا خو کونډه ده او نوم یې په فهرست کې پروت دی او تنخوا ورسره نشته یومیه چې کم شي غریبانانو ته میلاویږي نشته تپوس مې وکړه چې دا کونډه ښځه کم ځای ده چا وایي چې دا د پلانکې محله کې اوسېږي حیران شوم چې ابوبکر صدیق یې نوم لیکلی دی ورسره یې لیکلي نه دی چې دې به د میاشتې څونه شی ورکړو یا کال کې به څونه ورکړو راشه زه به ورسره امداد وکړم چې ورغلم دروازه مې ووهله دا د پلانکې کونډې کور دی ویې هغې راله پردې نه پورې روازه راکړه چې او دا فلانکې دی ما ویمه چې زه تا له راغلی ما او ستا که څه ضرورت یې ما ته ووایه چې زه دله پوره کړم وایي چې د ما خو هېڅ ضرورت نشته نه په کور کې ستا حاجت وی په کور کې زما یو حاجت چې دا کور جارو کول غواړي وی مې پوره کار نه کوي لږه لږه ګرځېدی شم او ډېره نه شم ګرځېدی چې ما له خشاک راوړی دی نه غري کې را سره کېږي باک تا زما ضرورت دی وی ما ورته چې بېغمه اوسه زه به انشاءالله ستا دا ضرورت پوره کوم وی چې نه اجرت نشته دا په ضرورت زما خدای پوره کوي تا نه مخکې یو کس راغی کار یې کړی حضرت عمر صاحب وایي ما وی چې دا خو کونډه ده او ضرورتمنده ده او ډېره مستغنیه ده ورېږه سهار له به که خیر انشاءالله العزیز زه چې مونځ له راځم د هغې نه مخکې به ورځم دا کار به کوم د دې کونډې خدمت وکړم وی سهار له چې منزل راتلم د منزل نه مخکې ورغلم کونډې له مې اواز ورکړ وی ما ورته وی چې لاره وکړه پرده وکړه او زه راغلی یم چې تا له منګي م ډک کړم زه یې هم دله جارو کړم خشاک هم درته وغورځم وی ستا نه مخکې یو سړی وکړه خدای څه وخت دا سړی راغی وختي زمانه مخکې وکړه اوس هم زمانه مخکې وکړه فرشته وکړې انسان یاره ما وی چې راشه اوس که ورځم نو لږ وختي به ورځم راشه دا سړی معلوم کړه چې دا سړی څوک دی وی د دروازې نه دې خوا په لاره کې تیاره کې پټ ودرېدم چې سړی څوک دی اوس یو سړی را روان دی په سر یې څادر یې چورې او تیز تیز قدمونه اخلي تیز تیز چې زما خواله راورسېده تیاره زما کونینې نو سپلی وویستې چې سپلی وویستې لاس کې ونیوې او سامان دې لاړه نو سپلی بیا پخپو کړی کونډې ته یې ور وډبه کونډې ورته ته یې ویې چې زه رالم ویې را دننه شي دې د پردې نه پورې غاړه ور ننوته او کونډې له جارو راواخېسته ټول کور یې وله صفا کړ او بیا یې لاړ دا سړی او زه ګورم څادر یې په سره ټولې مخ یې پټ دی او تیارم ده پنډه یې د خشاک راوړه ورته یې وغورځو نه رښتیا چې راته نو د خشاک پنډه یې موته وغورځو کور یې موله صفا کړ او بیا نیغ لاړ مشک یې راواخېست اوبونه یې ډک کړ راغې او منګي یې موله ډک کړل سړی را روان شو چې را روان شو شاکي شوم پې خو ور مخکې شومه ودرېدم چې ورتاسې مخامخ ودرېدم او ورته مې وکتل نو خلیفه د مسلمانانو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کلک مې ودراو د دې کونډې دا خدمت ته کې چې عمر تاسو ته چا خبره کړې ما ولیدې ما ستا په بیت المال په فهرست کې د کونډې نوم ولید اوس دې ورسره لیکلي نو
نو ما وی چودرې که زه به یې مدد وکړم هغې راته دا مدد ووې وایي چې یو سړی راځي دی نه پېژنه مله دا خدمت کوي عمر ګورې خدای ته وګوره راز مې اوچت نه کړي زما په ژوند کې دا راز چاته ښکاره نه کړي فرب ذوالجلال وی په جلا شو راته چې ابوبکر ډېر ګناهګار دی که د دې کونډې په وجه مې پروردګار وبخي د دې کونډې د خدمت د برکته مې رب ذوالجلال وبخي وی ما ورته وې چې دا خو ته یو غلام ته هم ویلی شي ته خو امیرالمؤمنین یې خلیفه بل چا ته هم ویلی شي ابه دا خدمت وکړې وی جنت ته به زما په دې هغه بل ځي دوزخ نه به مې هغه سړی خلاصوي ما ورته چې دا سپلای دلته څنګه وویستی دلته سپلای وویستی دلته دې واچول الله اکبر وی دا دلته بل یو کونډه اوسېږي فیرس ورا سره پروت دی غریبه ناجوړی هغې له خوب نه ورځي نو چې سپلو کې ځمه دا سپلی مې ټکار کوي پې د خوب ووځي سپلی وباسم هغه ځای پورې چې دا کونډه له خوب نه ونځي دغه ژوند زموږ دی صحابو د مشرانو تیر کړی دی رښتیا ووایه موږ څه ژوند تیر کړ شته همدردي د مسلمان سره همدردي نشته شته د آخرت تیاره ټوله دنیا ده او منډې دي او پیسه ګټل دي او بنګله ګټل دي او جایداد ګټل دي او کارخانه ګټل دا دنیا ګټل منع نه دي ګوره زما په دې خبر هم ځان پوه کړې دنیا وګټه نو جومات به جوړ کړې دنیا وګټه نیکي به وکړې پیسه وګټه نو مسلمان سره امداد به وکړي پیسه وګټه نو حج به وکړي عمره به وکړي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله او چې دا دنیا دی د الله نه غافله نه کي چې د خدای نه دې غافله نه کي نو خبره مې دې پورې کوله چې مرګ نه څو خلاصېدی شي مرګ خو خامخا را روان دی خو مرګ له تیارې پکار دی او د مرګ بهترینه توخه او د مرګ نه وروسته چې کوم خطرناک شپولونه او چکړې دي د هغې د خلاصېدو بهترینه نسخه خوف الهي دی یاره په دې وله کې راوستل دي لږ مهرباني کوئ چې ماسخوتن سملی نو قبر ځان ته رامخکې کوئ ښه اخرت ځان ته رامخکې کوئ د قبر عذاب ځان ته رامخکې کوئ زما دا خبرې ځان ته رامخکې کوئ او لږ خدای ته جاړئ الله په جاړه خوشحالېږي پښمني پاسئ او رب ذوالجلال ته لږه غوندې جاړه کوئ نور مرګ نه خلاصي نشته بس یو خبره درته کوم نو بس کوم یو عالم خوب ولید وی خوب وینم چې یو زمري راپسې دی زه ترې مخکې ځنګل ته ترې لاړم زمري راپسې دی یو اونې ته ترې وختم اونې ته وختم بره په اونې کې کېناستمه زمري راغې د دې اونې دې تنې سره ودرېده وی زه بېغمه ناست یم په ونه کې چې دا زمري بره نه شي راختېده لاندې نه کوزېږم یا خدای دا څه په غم وړېده برابر ناستم راسې مې ځان راویزان کو او چې د اونې نه ځان راویزان کې بیا ختم نه شي یو بلا وه او دلته دوه بلاګانې دي زمری دی په غاړه ولاړ دی لاندې اجدها ښامار وایي په دې سوچ کې خولې رانه بیږي چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په یوې ښې تورې سپینې مږې نښتې دي او قرار کیلې وې د نیمې نه زیات خرام یې پرې کړی دی لږ غوندې پاتې ما خو یې ستړی به شي لاندې به پرېوځي دا خو که ستړی کېږم که نه دا خرام به اوس مات شي ټاق به وکړي دې خوا زمری دی خوا خامه وي په دې کې راویښ شو یې خپل استاد له لاړ وایي صاحب یو خطرناک خوب مې ولیده هغه ورته وی خطرناک دی هم او نه دی هم دا خو خدای پاک تا ته ستا د ژوند ټوله نقشه وښوله دا کم خرام چې ته ورپورې ویزان دی دا ستا ژوند دی ژوند دا زندگی ده د ژوند خرام پورې هر سره نښتې دی او دا کومې تورې سپینې مږې چې دي او دا خرام دله پرې کوي لږ پاتې دی دا تورې مږې شپې دي دا سپینې مږې روزې دي دا روزې او شپې لګیا دي او د ژوند خرام یې دله پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی ټوټې غوند دا به هم کټ شي او دا چې کوم کوي د خو لاندې دی دا قبر دی او چې دا کوم خامار دی دا مرګ دی دا د ژوند خرام چې څنګه ختم شي دا دې قبر له به دی او د مرګ دا خامار به ټک درکوي او چې دا کوم زمری در پسې دی او د کوي په غاړه ولاړ دی دا ملک الموت دی
دا ښکلی مبارک پیغمبر چا را کړی دی او دا ښایسته قرآن چا را کړی دی عزت چا را کړی دی ذلت د چا په لاس کې دی دی الله موږ سره دونه ښېګړې کړي دي موږ وله څه وکړئ قسم دی که د خدای د یو رکوټي نعمت د خدای نعمتونه ډېر غټ غټ دي او ډېر زیات دي کوټینۍ غوندې نعمت شکریه مونږ ادا کړی شو مونږ خدای ته جاړه ونه کړه چې ناجوړه شو لږ وجاړو چې تکلیف راشي بیا لږ وجاړو مرګ راشي نو لږ وجاړو بیماری راشي لږ وجاړو او چې رانیولې نه یو که نه تکلیف بیماری نه راغلی قسم دی که خدای ته وجړلې لږ خدای ته وجاړی زما ورونو دا ذات د خفه کولو نه دی او موږ هر وخت الله خفه کړو او ورونو بس یو خبره وکړم نو بس کوم خدای ډېر زیات خفه کېږي په څه په ګناه او نن د ګناه لوی سبب موبایل دی ګورئ دا ټول ماشومان لګیا دي او په دې موبایل کې میموري کارډ اچوي او فلمونه پرې ګوري او به پرې ګوري کشر کل غرق او تباه دی خدای ته وګورئ دې بچو له موبایلونه مه ورکوئ مهرباني وکړئ جینکو له مه ورکوئ جینکو ته موبایلونه دي هلکانو سره موبایلونه دي فلمونه پرې ګوري سندرې او که خامخا دې ورکړي نو ورته دا علما تقریرونه واچوئ نعتونه ورته واچوئ ترجمې ورته واچوئ د حدیث درس ورته واچوئ د علماو بیانات ورته واچوئ فالتو څیزونه مه اچوئ ټول قوم په دې نن هلته لاړ شي 20 روپۍ ورکړي میموري کارډ ولې د ګندونو نه ډک کړي هلته لاړ شي 10 روپۍ ورکړي میموري کارډ ولې د فلمونو نه ډک کړي او نن سبا په انټرنیټ دی هغې لګیا دي ځان ته ډاونلوډ یې کوي هغې لګیا دی او د انډیا او د فرانس او د یو ځای او د بل ځای بربند فلمونه پرې ګوري داسې ده که نه ده کشر کل یې تباه و برباد کړ لوپران یې کړل واړه دې غړونه چې لویږي څه به جوړېږي او یوازې روحاني ته ورنه دا ګناه وجودونه یې مله تباه و برباد کړل ګورې دا واړه چې لویږي د دوی جسم هم تباه دی دا غرق دی دا د ډاکټر په علاج به هم نه جوړېږي مونږ عقل څه لپاره استعمال کا مونږ عقل د خواهش تابع کړی دی او شیعریت وایي چې عقل به د خواهش تابع کې نه خواهش به د عقل تابع کې یو مثال د تخیمه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړی دی په بخاري شریف کې مشته په مشکات شریف کې دا حدیث شته نبی علیہ السلام مبارک فرمای د بلک مثال ورکوي د رڼا مثال ورکوي دا پتنګان په دې رڼا پسې رواني ډیوه چې کله بلی پتنګان د لرې ځای نه ډیوې له را روان دي دې پتنګ ته دا ډیوه د ډیوې دا رڼا ډېره زیاته ښایسته ښکاري او دا پتنګ وایي چې دې ډیوې له ورغلمه نو د پتنګ په زړه کې به څه سوچي چې په دې ډیوه کې څومره سکون دی څومره خوشحالي ده ځکه پرې را روان دی ورپسې را روان دی لیکن په دې رڼا کې دننه بیا څه شی دی بیا تبۍ ده پتنګ دا هغه دی نه راخوشی دی دا رڼا ورته ډېره مدیداره ښکاري او چې رانږدې شي او د ډیوې د لمبې لره ورسېږي نو ودرې مسودې او تباه او برباده شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دقه رنګې د دنیا د خواهشات تاسو ته داسې ښکاري لکه پتنګ ته چې د ډیوې د اور د رڼا څنګه ښایسته او مدیداره ښکاري اصل یې په دې خواهشاتو پورې په منډه دی او نبی علیه السلام فرمایي چې ما رانیولې کلک هم رانیسم او درته نصیحتونه کوم چې ای رورې مه ورځه ګورې تا ته خو رڼا ښکاري تا ته خو ښکلی شی ښکاري تا ته خو مزیدار او مزیم شی ښکاري خو ګورې دننه تبۍ ده ګورې تن ته ښکلی شی ښکاري او مزیدار شی ښکاري خو چې ورسي نو ودرې وسوځي تباه او برباد شي لاړ شي مړ شي ګورې دې زنا له مه ورځه دې پردي مال له مه ورځه دې ګناه له مه ورځه ګورې مه ورځه تا ته خو ښایسته او مزیداره ښکاري خو ګورې دې پسې دننه څه شی دی بیا د دوزخ غرغنډې دي ورپسې د قبر ډبول دي ورپسې او د قیامت د میدان سختۍ ورپسې را روانې دي رسول الله مبارک فرمایي وی ما تاسو کلک رانیولې منې کوم هم چې تاسو ورنشئ وی تاسو پرې ما غلبه کړې ده او تاسو ما پرېږدئ او دقه د خواهشاتو رڼا پسې ور روان یې او انتم تقحمون فيها او تاریخ کې ځان ور دننه کوئ او دا سبب د آخرت د مضبوط عذابونو ده عقل به مونږ چلو خو په کومه طریقه به چلو د خواهش تابع کوو به نه عقل به مونږ د خواهشه نه تابع کوو خواهش به مونږ د عقل تابع کوو نو رب العالمین په دې ایت کې د نینه ګیله کوي څه وایي الله پاک الله وی ارأیت من اتخذ الهه هواه
دا نبی علیہ السلام ته وی دا خلکو ته نه ګورئ دې خلکو ته نظر نه کې وی دی خپل خواهش خدای کړی دی خواهشاتو پسې روان دي زه پرېښې ما تاسې په خولې خدای خدای وایي او مال شریکان ګوري او زما حکمونه نه مني افرأیت من اتخذ الهه هواه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی خدای پسې خلک روان دي دی خواهش پسې په منډه روان دي په مزل روان دي افانت تکون علیهم وکیلا فکر مه کوه د وکیل نه خلک تپوس کوي چې ما خو تاله پیسې درکړې زما کیس دې څنګه کړه تا خو ماله پیسې درکړې چې ماله ګډ واله ماله دې ګډ واخېسته که نه تا نه د دوی تپوس نه کوم ته ورته خپل دعوت و تبلیغ چلوه ته مې په دوی وکیل نه مقرر کړې تا نه د دوی دا تپوس نه کوم دې پیشه او دوی پیشه عقل دې ته وایي چې ته د الله مقابله کې خواهش ونه لې د الله په مقابله کې خواهش ونه لې او زه به یې تاسو یو څو مثالونه درکړم چې تاسو ته اوس پیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ اوس به عقل ته م ګورو شریعت ته به م ګورو نو تاسو به زما په خبره پوره پیش شئ نبی علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام راغی او زه راپاڅولم او زه نیر بوتلم او بیت الله شریف سره خوا کې چې کوم حتویم و نو هلته کې زما سینه وشلوله هغه اپریشن چې ورته څه وي هغه اپریشن زما شو او یو څاروي یې راوستی و براق ورته وي لکه د برېښنا په شان تک سپین او د برېښنا غوندې تیز مزل یې کو په هغه څاري باندې سور کړم او چې څه منځ مې مزل وکړه مې ما ته وویل چې دلته کې یو 2 رکعته لمونځ وکړه نو چې مې 2 رکعته لمونځ وکړه نو ما تپوس وکړه دا کوم ځای دی نو ما ته یې وویل چې دا ستا د هجرت ځای دی لکه مدینه منوره بیا چې مې څه منځ مزل وکړه ورس عقل ته دی ګوره ښه عقل دلته لاندې اوس پاتې دی ولې براق دونه تیز مزل کو چې کوم ځای به نظر لګېد هلته به یې خپه کېښوده نو بل ځای ودرو دلته 2 رکعته لمونځ وکړه نو چې 2 رکعته لمونځ مې وکړه تپوس به وکړو دا کوم ځای دی نو راته یې وی دا هغه ځای چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام الله سره ملاقات کړی کوه طور چې ورته تاسو وایئ نو چې څه منځ نور لاړو نو بیا کوس کوم 2 رکعته لمونځ وکړه نو چې مې 2 رکعته لمونځ وکړه نو بیا مې دې تپوس وکړه دا کوم ځای دی دا هغه ځای چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم نه خدای پاک بغیر د پلان نه پیدا کړی دی نو بیا وردن کوم په بیت المقدس باندې بیت المقدس چې تاسو ورته وایئ نو جومات د 1,40,000 پیغمبرانو نه ډک دی هلکه اوس به په دې نظر کوو دومره په لږ ساعت کې براق بیت المقدس ته د عقل په بنیاد رسېدی شي وایه نه عقل وایي چې دومره ساعت کې براق څنګه رسي اوس به عقل نه ګورم چا ته به ګورم چا به سي الله او رسول ته به ګورم الله څه وایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله وی زګورې د هر عیب نه پاک یم را سبحان هغه وخت کې استعمالیږي په عربی کې چې کوم وخت تعجب والا خبره چې دا یو راپاس او بل راپاس او بل راپاس او اخره کې حضور پاک مبارک تقریر وکړه او بیا صاحب براق دغلته پاتې شو په پیلو باندې بار اسمان ته ورسېده او نبی علیه السلام فرمایي لاس مبارک به مې هغه دی لګاو چې کوم ځای به زما نظر لګېده هلکه بیا به دلته عقل پاتې کوو اوس چې عقل منون دا خبرې به ومانې نه بلکل به ونه منې ته به وایې چې بهجان په دې لاره خو د دنیا یخني وه بله خو دومره سخته یخني ده منفي سنټیګریډ یخني ده بلکل هلته انسان ژوند نشي تېرولی څنګ پې بره لاړ او ستا عقل خو به دلته کې بیا حیراني چې لکه هلته کې خو اکسیجن هم نشته دا څنګه لاړو او اسمان ته پغلی څنګه ولګېده دومره اوږده پغلی د کوم ځای نه راله لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا احادیث تواتر ته رسېدلي دي د دې نه یعنې د خبرې واحد دی دا نه یم چې متواتر دی خو دا هغه خبرې واحد دی چې ټولو کتابونو لیکلي دی انکار پکې نشي کولی نشي کولی بر اسمان ته وخېد په لومبي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو په دویم کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو او په دریم کې حضرت دا یوسف علیه السلام سره ملاقات شو او په پنځم کې حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات کیږي او په شپږم کې د حضرت هارون علیه السلام سره په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره کیږي په شپږم کې موسی علیه السلام سره او په اووم کې ابراهیم علیه السلام سره او راغی نو بیا کرم خواځي بیا الله لذي او د رب العالمین سره ملاقات کیږي او الله ول پنځه مونځونه ورکوي
او د التحیات لله خبر هم پکې کېږي او بیا جنتونو ته تللی جنتونه وکتل او بیا دوزخونه وکتل او بیا واپس راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې واپس راغلم نو زما بستر هغسې ګرمه وه چې مخې له راغې وایي څه نوې قصې پیسې شته که نشته ما وی او شته وایي څه قصه ده مې دقسې د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته لاړم او بیا واپس رالم نو هغه راته وایي د خلکو مخکې به ووایې دا خبره یې روانې کلکوله چې دا خو به دې رستو شي چې دا نه د خلکو مخکې کویم خو څوک یې مني نه حضور پاک وایي ما وایي چې او بلکل د خلکو مخکې یې مني اوس یې ویم بلکل خلک یې راته راغونډ کړل راشئ وایي څه نوې قصې شروع کړي دي وایه څه قصه دې شروع کړې ده والله څه قصه یې دا ده چې لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلم پکې مې نیند هم کړې ده واپس هم راغلی یم خلکو چېرته منل هغې خو عقل پسې ګرځي عقل چلی خلک نه مني یو څو سوداګر پکې ناست تاجران هغې تاجران وي هلکه ودرېږه صبر وکړې مونږ ته تپوسونه کوو مونږ شام ته تللی یو مونږ بیت المقدس جومات کتلی دی ښه ته تلې او تلې ما د جومات څو دروازې وې زه وایې اوس کلکې یې څو وې ګمبتونه یې څو د ښار کوم طرف ته و جومات او د ښار کومې لارې وې ته به مونږ ته ووایه ځکه ته خو تلې تا ته خو به د هر څه معلوم وي هسې نو تاسو نه یو تپوس کوم زمونږ په دې جومات کې خو تاسو ډېر مونځونه د جمعې وکړل که نه یو هم نه دی کړی څونه هم کړي دي دی خو که تاسو باره ونه ګورئ او زه رانه تپوس کوم چې زمونږ د جومات کې څوک پکې دي تاسو ته پته لګي که ما درته وي چې وروره زمونږ څوک پکې دي او دې خوا ته زمونږ کلکۍ لګېدلي څو تنبیې دي نو تاسو به وایئ چې یو ستا جي مونږ خو تا له راغلي یو ته راته ښایه ځان چې تا ته وګوري چې ستا څو سترګې دي نو مونږ خو دې له نه یو راغلی چې مونږ به جومات کې بره پکي شمارو او کلکۍ به شمارو او زه د دنیا جوماتونو کې لګیا یم او تقریرونه کومه د دنیا په جوماتونو کې نو که تاسو ما نه تپوس وکړو چې تا خو پرون په دعاوه کې په پلمګي جومات کې تقریر کړی دی نو د هغې څو کلکۍ دي والله که راته پته لګي دا بشیرجان ټول عمر دلته کې مونږ سره ناسته تاسته کوي او ښه مضبوط یار به دی داسې ده که نه ده او که تاسو ما نه تپوس وکړو چې د ده دا وجود څو لیشتې اوږد دی او څومره پلن دی ویې ګوره بشیرجان سره خو میشنۍ ده خو مې د خېټې نه پیته نه راته وکړې او نه مې بشیرجان د سر نه تر د پونډو پورې د خپو پورې پیته ده چې زه پې دې ناست وم چې څومره غټ دی او څومره نری دی لکه د ما د خبرې مقصد دا دی چې کوم شي درې سوچي هغه به راته معلوم وي او چې کوم شي درې سوچ نه چاته نه معلوم نو حضور پاک وایي چې هغه د سپېره بچي رانه تپوس وکړه چې دروازې څو دی ګمبتونه څو دي یا خدایه اوس زه خو دې له نور ته دي چې ګمبتونه شمارم او د ښار کم طرف ته دی د ښار څو دروازې دي او څو یې لارې دي او څو یې کوڅې دي او د شپې تللی و دا خو اوس دې زمانه کې بجلي هغه زمانې کې خو بجلي هم نه وي حیران شو زه به در یو مثال درکړم لاړې دا بره لرګو ته څو لاړې دي ښه دا ویلو دې له لاړو څه خبرې واقعي مونږ ته د خپلې کوټې د لاړو پته نه لګي دا لارې خو هغه چاته پته لګي چې د شپې خوب نه ورځي او برګې شماري نو مونږ له خو دا خدای په تل دې خوب راځي هلکه بشیرجانه تا د کوټې څو لاړې دي ځکه دا ال دې راته وي نن 5 روپۍ انعام درکوم او درې به ورسره حاجي صاحب هم ورکړي د لاړو چاته څه پته لګي نو ښځې ته وایي ستا د کوټې څو لاړې دي لکه ستا کوټۍ تا ته به یې لاړې معلوم ښځې ورته وایي وکیل صاحب یو ځل مې جوړه کړه هغه هم په لیبر په مزدور او په ګلکار باندې او بیا رانه دې سړي نیولې ده نو ما ته خو یې د لاړو پته نه لګي خو وکیل صاحب ته هر سهار د پټکې وې او ماښام یې کوزې او سهار یې بیا وې او ماښام یې کوزې ستا نه دې پټکي څو وله دي بس د وکیل صاحب د خپو نه ځمکه وتښتېده والله دا خو زما نه ته څه وکیل او خطه وی ما ته خو د پټکي د ولونو پته نه لګي نو ته پټکي هر سالو ماښام کوزې او د پټکو د ول ته پته نه لګي او کوټه ما یو ځل جوړه کړې د هغه هم په لیبر زه ته څه خبر یم د لرګو نه لکه خبره مې دې پورې کوله چې نبي علیه السلام مبارک ته هی وایي د ښار څو دروازې دی او د جومات څو کلکې دی او څو یې تنبي دی او څو ګمبتونه یا خدای دې سپېرو څه جواب ورکړم لیکن حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته یې ورکوه جوابونه او د بیت المقدس دا ښار او جومات یې راوړل او دقسې مخامخ یې راته ونیول دوی به تپوس کو ما ورته مخامخ کتل جواب به مې ورکړه دوی به تپوس کو ما به مخامخ کتل او جواب مې ورکړه خو د هغې سره ونه منه ولې ونه منه
عقل یې واغېسته او د پیغمبر مبارک خبره یې وانغېسته. په دې خبره پوهېږېدمه؟ بل طرف ته اوس ګوره، دا ابو جهل په لاره ته حضرت ابوبکر صدیق والا مخې له ورغی. ابوبکر راشه کنه، هغه ملګري خو دین بل څه وایي. مطلب دا دی چې دا خو د عقل نه لرې خبره ده، نو دا ملګري به هم ترې راواړوم. ملګري خو دین بل څه وایي. څه وایي؟ وی هغه وایي چې د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او بیا واپس راغلی ما. اوس ابوبکر عقل نه چلی، عقل نه چلی. څه وایي؟ ملا ابو جهل دا خو ډېره وړه خبره چې بیت المقدس یادوي. که دې وایي چې په دې لږ ساعت کې بیت المقدس نه پس اسمانونو ته تللی نو بیا یې منم. عقل خو د شریعت خلاف نه دی، ګورې په دې هم ځان پوهېږې، بالکل خلاف نه دی. لیکن بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسي او بعضې څیز ته زموږ عقل نه رسي. اوس نن سبا چې څومره ایجادات شو، وایه که نو دلته په موبایل کې ولیکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ولیکې او یو ټک وله ورکې، په دا یو سیکنډ کې کراچۍ ته دا میسیج رسي که نه رسي؟ لیکن اوس عقلو کې راوته هلکه یو سیکنډ کې را څنګه ورسېده؟ دا حرفونه دا خو زما په موبایل کې پراته دي، دا څنګه په یو سیکنډ کې ورسېده؟ او دلته په موبایل چې وایي هلو، نو په سعودي کې درته وایي هلو، او چې بیا ورته وایي څنګه او وایي خیمه. په سیکنډونو کې رسېږي که نه رسېږي؟ غیر نو تاسو ته خو پته نه، ماته خو ما خو بل دی لیدلی دي، تاسو سره په کور کې دا شیدونه پراته دي. سعودي کې هلته کې چې طواف کېږي په مکه مکرمه کې، تاسو ته په ټلویزیون ښکاري که نه ښکاري؟ او په مدینه منوره کې چې خلک د پیغمبر علیه السلام سلام ته ولاړي، هلته خلک درته ممقصې ښکاري که نه ښکاري؟ په ټي وي کې درته دوبۍ ښکاري، امریکا درته ښکاري، لندن درته ښکاري، کراچۍ درته ښکاري، نواز شریف چې هلته کومې خبرې کوي مقصې درته نه پنې براه راست درته ښکاري. دلته به څه وایي؟ عقل زما نه مني، چې زه نه منم دا، ولې زما عقل نه مني؟ دا چې زه په سترګو ووینم نو منم، بیا دې نه منم. عقل به رستو کو. افرأیت من اتخذ الهه هواه، نو الله ګیله کوي، د خپلو بندګانو نه ګیله کوي چې ای بندګانو د خپل خواهش اتباع مې شروع کړې ده، خواهش پسې روانې او زه پرېښیم، ما خبره نه منې. موږ به خواهش منو، په الله خبره به منو. وایو څه؟ الله قرآن شریف د دې نه ډک کړی دی چې جبریل، فرشتې، ملایکه دي، فرشتې، عقل زما کم دی رامني. جبریل علیه السلام هغه د الله ذوالجلال نه قرآن شریف راوالي، او د نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس وکړه، جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه، وایي ته چې قرآن د الله نه راوالې او دلته را رسېږې نو څومره ساعت کې را رسې؟ د دې ځمکې نه لومبي اسمانه پورې 500 کالو مزل، او خره تېرې سورلی مزل، خره تېرې سورلی مزل، او بیا د لومبي اسمان نه دویمه پورې، دویم نه دریم، هر اسمان نه بل اسمان پورې 500 کالو د تېرې سورلی مزل. او وایي ته څونه ساعت کې را رسېږې؟ وایي الله رسوله د سترګې د رب نه هم زر را رسېږي. او دا 5 میاشتې خو دې کې سا هم وه، په 3 میاشتې پکې سا نه و، 5 میاشتې په دې کې سا وه، او د سترګې د غوږونه دې ته د اوبه نه ورکړي. دا د راخپې څنګه جوړې شو، دا نوکری څنګه جوړ شو، د موټ په دا ګېډه کې، او دا ګردې څنګه جوړې شوې، او دا کلمې څنګه جوړې شوې، او د اینې څنګه جوړه شوه، او دا مازغې څنګه جوړ شو، او په دې انسان په دې دماغو کې چې دا څومره په لکونو ذرات دي دا څنګه جوړ شو؟ دا خو موږ ویلو نو موږ ځکه منو، یعنې چې عقل دې ته خوا کو، قسم دې که دا مه منې. ډاکټر درته یې منې، ساینسدان درته وایي منې یې، نو د ډاکټر صاحب خبره خو منم، د ساینسدان خبره خو منم، نو د خدای او د رسول خبره به نه منم. خواهش اتباع به نه کوو په عقل کې، خواهش به د عقل شاته کوو، عقل به خواهش پسې نه ګرځو. بس ما ته خدای وایي دا معنا، زه به هغې عقل نه چلو. ما ته خدای رسول وایي چې دا معنا، نو د ما به د خدای او د رسول په خبره اعتمادي. ما ته خدای او رسول وایي چې د قبر کې لاندې عذاب شته، عقل وکړو خو انکار به وکړم چا په دربار کې. امام صاحب قصدن حکمتن لږ یو کوټې د خپل وخت نه وروسته هم شو، او لاره یې هم لږه بدله کړه. چې څنګه ورغې دهري غوبل جوړ کړی و، ستاسو هغه امام چې دی ستاسو هغه مولا پټ شو رانه، او رانغېږه دی، تا دروغجن ټیم یې مقرر کړی او ټیم ته راونه رسېد. امام صاحب قصدن تاخیر وکړو چې کله ورغې د دهري مولا غوبل جوړ کړی و.
چې غوبل احساس کړی دی اوس امام صاحب باندې لومبی دا الزام هی دروغ دې راته ویلو خپل ټایم نه وروسته راغلی دا ستا ټایم و امام صاحب خو قصدن داسې کوله امام صاحب ودسته وایي وایي صاحب لاره رانه غلطه شوه په دریاب رالم اوس دا د بل د الزام او ملزم کولو دپاره دا قسمه خبره یا توریې کول شریعت جیز کړي لار غلطه شوه صاحب په دریاب رالم په دریاب چې رالم نو کشتیم نه و پولم نه و ناګانه مې وکتل چې یو د دریاب په غاړه یو اونه وه او کر وشو اره کر کوله اونه را پرېوته او مېرو تبرګټ مېرو ونه لیده او څوک شته نه و اره چلیږي او ویښې ده ونیو را پرېوته او چې را پرېوته نو دغه نشته اره کش او د اونې نه صاحب اره لګیا او تختې ووتې او تختې بیا یو بل سره یو ځای شو ترکان نشته او چې څنګه یو ځای شوې نو میخونه غیبي رالل او تک جوړ شو د پاسه پې دستکي والي شو او خشته کشتو تې جوړه شوه او ترکان نشته ارکش نشته او چې کشته تې څنګه جوړه شوه نو کشته نیغه را روانه شوه زما دې خواله راورسېدله او چې غالطه شوه نو مخو کې ښکته کړه او زه ورته راوختم او مانګي هم نشته ډریور هم نشته کشته روانه شوه دې بلې غالطه راورسېده تې راکوشم د هغوی چغې جوړې کړې وې دې دروغو ته ګوره ارکش نشته او اونه ارکیږي او راپرېوځي ارکش نشته او د اونې نه تختې جوړېږي ترکان نشته او میخونه راځي او اون او تخته او کشته جوړېږي تکتر جوړ شو او ډریور او مانګې نشته او کشته د یو خوا نه بل خوا ته چلېږي دې دروغو ته ګوره دا چې څومره سړی د دنیا دا ډوډۍ ډېره خوري که نه دا خواهشات ګورې دا په ذهن کې واچوې نو دا عقل د سړي خرابوي ډاکټران وایي بد پخکو کې کم ځای دی د خلکو پورې خاندي نو دا ډاکټر ځکه خاندي چې د دوی را خیال دی چې ګرین دا به دا پوکي د لا باري او دا سر ته چې کومه ګیس کېږي نو دا به ګنې دا پوکي والا ګیس وی واقعي که دغه شي خو دا خو نه دماغو ته خېږي او نه کونډو ته راخېږي لیکن که د دې ګیس نه چې پخوا به د مشرانو وي مونږ یو خاص قسمه شی والو چې هغه د انسان په دماغو د پاسه خور شي او دماغ له بند کړي او د انسان په دې اډوکو باندې ستا د دې غوړو نه د دې وازګو نه او د دې غوړو څیزونو نه یو خاص رطوبت جوړ شي او هغه ستا په دې کونډو منډو کې وردن نه شي نو په پورې درجون راشي نو انشاءالله چې دا خبره بیا ټکي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې د دارالعلوم دیوبند بانی دی بانی په هندوستان کې یو هندو پنډت هغه وی مولانا قاسم صاحب ما سره مناظره وکړه نو دا هغه د منل چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه بوډا دی او بیمار دی اوس او هندو پنډت پکې دقه ملا به را سره مناظره کوي مولانا قاسم صاحب ته چاته وی هغه هندو پنډت خو تا یادې چې ما سره د مناظره وکړي هغه وی د مناظرو نه و څنګه خو بیمار یم وی صاحب لږ غوغا جوړه کړې ده وی زه بس خدای د خیر کې وربشو مناظرې لرم نو شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه مولانا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه داسې لوی لوی بزرګان دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه سره شو او ټیم مقرر شو یو ځای ته او هلته کې دین لالل او یې پنډت هم راغلی دی مولانا قاسم صاحب شیخ الهند ته وی تاسو مې ملګري چې ځکه چې زه خو بوډه یم بس به زه کوم دې سړي سره خو زه خو بوډه یم څنګه چې خطا کېږم تاسو به راسره یې نو دوی سره یو منشي صاحب و او هغه حکیم و حکیم هم ورسره راغلی دی چې دوی وغلی نو هغې ورته وی صاحب لږ صبر وکړې پنډت صاحب ډوډۍ خوري هندو پنډت وی ډېره ښه ده داسې یو غټه کاسه وه لویه غټه کاسه وه وی دا اوس هوا نه د پنډت صاحب پلځي او په هغې کاسه کې کم از کم 3.5 دړی جنس پروت دی منشي صاحب دې ته وایي منشي صاحب وی داسې معلومیږي لکه چې پنډت صاحب ځان سره نور پنډتان هم راوستي دي شی یوازې نه دی ځکه دا غوړ جنس چې وخوړی شو نو دا خو غوړ 50 کسان خوري سړي سره ملګري شته مونږ خو 3 راغلي وی دا خدای دې خیر کړي چې دوی سیند ورننوتل نو هغه سره یې څوک هم نو چې یوازې پروت دی دا یوازې د بالښت ته متکې ته
منشي صاحب وایي چې داسې کار دی چې هغه نور ملګري دي چې ته په نورو دروازو تېري خو چې داسې یو خوا بل کوغ ده که دروازې نورې نشته دروازه هم دا یوه ده نو د هغه ملګري نه یې تپوس وکړه هلکه دا دومره لوی شی چې د یو له جنس دا چا وخوړل دا صرف پنډت وخوړه و د نر بچیه و د نر بچیه دا درې درې جنس چې دا بلا خوري دا بلا چې دومره خوري یو ځای ته یو مړي دوا لتلی وم د پنجاب ته مونږ ته ځکه نه علمه چې نو هلته کې چې دوا له سینګ لاړم یو حضرت صاحب و د هغه مور به وه یو سړی په موټر کې راغی ډېر لوی راټو او ډېر ښه سړی وی یاره نو چې څنګه موټر کې راغی نو هغه نوکران ته در راکوشو د موټر نه او دې شاته سیټ کې ناستو نو په لاسونو نه یې کلک راونیوه او راوچت یې کړه یاره صاحبه کې ودرېده که نه نو دې غریب ساعت له راتله نو هغه ډریور زر موټر ته کېناست موټر یې ته یې خوا کړ نو دې د ګرځېدو نو کټ یې راوړه ورته یې خوا کې واچو متکې راوړه هغه یې ورته کټ کې کېښود او دې په سرونو پنځو کسو ونیوه نو په کټ کې کېناستو تاسو یقین وکړئ چې د هغه دا مټې نه دي دا زما پتون نه د بشیر جان شانتې چې پنځه پتونان یو ځای کې که نه نو د هغه مټې وي ظالمانو ما ته مخامخ ناستې نو څه وکړم ورسره لږ ډلې ته کښېنه که ټوله خبره هم تاله راځي بهر کیفه هغې غریب له اوبه راوړې چې اوبې راوته یقین وکړه دا زما خپل چې شمدید خبره نو ګیلاس به یې غونډ په خوله کې ور واړو او بیا به یې وتوکړ ما د خدای نه یا خدای پاکه دا غریب ته څومره تکلیف دی نو چې ده باندې سار یو ګډ وخوري که نه اب هم له رویتوی به وله دا به وله په غوړو کې نه پخوی ډوډۍ پې بنده پروت پې بند دقه یو ګډ سهار او ماښام نو چې دا یو ګډ وخوري نو نوکران ترې پټېږي نو چې 10 بجې شي نو نوکران ته کنځل کړي چې خدای م بې خو بسه د لوږې او مرشوم خوراک راوړی د معلوم هغه سړي چې وی دونه جنس وکړله نو مولانا قاسم صاحب حکیم صاحب ته وی حکیم صاحب مناظره به ته کوې مونږ به نه کوو وی صاحب خو پنډت دی هغه سره به څوک مناظره کوي وی دومره جنس چې څوک خوري د هغه عقل ني او چې عقل پکې ني نو ته به ورسره مناظره کوې زما څه کار چې د سره د مناظره وکړو تمارون بنیاد د خبرې دا دی لږ یو پټې خوراک هم لږ کم کوو ښه تاسو هم لږ کم کوئ چې په عقل د پاسه ستاسو هغه د غوړوالي هغه پرده را نه شي او په رګونو کې هغه غوړ چې عقل ستا پوره او کاملي او په دې عقل به د شریعت په رڼا کې مونږ کار کوو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو سړي اعتراض وکړو ویله دونه م هغه د خپل عقل او د حافظې خیال ساته هغه زمانه کې دا مشوره وي چې څوک کبان ډېر خوري که نه دا کب لږ ګرم دی نو دا حافظه کمزورې کوي د امام صاحب ته یو سړي وی ته خو د کوفي اوسېدونکي ته ما سره څنګه بحثونه کوې مطلب یې چې د کوفي اوسېدونکي خلک خو کبان خوري کبان چې خوري خو حافظه به د کمزوري امام صاحب به ته څه وایي وی زه د خپلې حافظې دونه خیال ساتم چې ده پخه به د پیچې یم نو ما کب نه دی خوړلی د عقل د حافظې به خیال ساتې چې د دین کار پې وکړې نو امام صاحب کې دا خبرې وکړئ نو هغه سړي چېرته جوړې کړې هغه دهري وی دې دروغو ته ګوره دې دروغجن ته ګوره مشري نشته او کشته جوړېږي هره کښ نشته او د اونې نه د اوزي څه ورته ویل کېږي تختې اوزي او مصري ډرایور نشته او کشته چلېږي چې شونې جوړ کړي امام صاحب د مو ستا مناظره ختم وی څنګه ختمه شوه وی تاسو په خپله انکار وکړي یو وړه کشته بې د مصري نه جوړېږي او بې د ډرایور نه چلېږي نو دومره لوی نظام د کائناتو دا به بغیر د یو مصري و جوړونکي نه څنګه جوړ شي او بغیر د یو چلونکي نه به څنګه وچلېږي نو مونږ خلک راکوټې پوټېنې غوندې عقل دی به دې نه کار اخلو شریعت پرېږدو نو رب العالمین ګیله کوي څه وایي افرأیت من اتخذ الهه هواه د خپل عقل تابع دی او خپل عقل یې د خپل خواهش تابع کړی دی افانت علیهم وکیلا فکر مه کوه تا نه له دوی تپوس نه کېږي ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ته څه خیال دی چې دوی دا خبرې اورېدل کوي دوی اورېدل نشته د اورېدو چې کوم مقصد دی عقل چلی عقل نه دوی کار نه اخلي عقل یې صرف خواهشاتو پسې کړی دی هغې پسې تابع کړی دی عقل زما په احکاماتو پې نه چلی عقل دی ستوري ته نه ګوري دی نور ته نه ګوري دی غرور ته نه ګوري دی کائناتو ته نه ګوري
چې د دې نه دا معلومه کړي چې یاره د دې څوک جوړونکي هم شته او که نشته د انور ته نه ګوري چې د انور څوک چلونکي هم شته او که دا په خپله چلېږي او د سپومې ته او د ستورو ته نه ګوري چې دا رڼا پیدا کوونکي هم څوک شته او که دا په خپله پکې رڼا پیدا کېږي